देखिए खुदा कस्टमर्स वेंडर्स दा टोल शू कना चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूनिट मेजर्स जॉब खादा फिक्स एसेट्स को दे के इंफॉर्मेशन वर्क है सही शो लगा फिक्स एसेट्स से शेदी दे के दा पोर्शन बिल यो फिक्स एसेट पिछली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लागी पोइशवे नो दा چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته انفارمیشن درکړي لکه فکس ایسټ سولوشن څه شی دی پوه شوې نو دا خدا شی شو باقی دی پکې ها کمپنی انفارمیشن نو اینی ټایم که تاسو کمپنی انفارمیشن هغه سٹارټ کې مونږ کمپنی جوړو کنه ریل ټایم اور وغیرہ وغیرہ او دا فون نمبرز او دا ټول چیزونه نو دا اینی ټایم تاسو خپل کمپنی انفارمیشن ایډیټ کولی شئ صحیح شو ها نیکسٹ پکې راځي مونږ سره میمورایز ټرانزیکشن میمورایز ټرانزیکشن څه دی لکه اوس ګوره یو کوټیشن شو یا سیل انوایس شو یا پیمنټ شو یا داسې نو دا مونږ وایو چې دا به زمونږ بار بار استعمالیږي یا مونږ یاداشت ساتل غواړو نو آ کوټیشن انټري مونږ چېرته وکړو همدغه ځای کې وکړو لکه اوس فلحال یو انټري م نه ده لکه اوس زه یم چې زما دا میمورایز فرست ټرانزیکشن دی ټیک شو اے بی سی اینی ون کسټمر دپاره نو د دې کسټمر همیشه همدا کوټیشن غواړي نو دا زه ځان سره میمورایز کړم هر کله چې وغواړي دلته نه ورته پرنټ آوټ ورکړم لکه اوس ګوره 12 آیټم نمبر 1 دا یو کوټیشن ما میمورایز ځان سره سټور کړلو خبره پوه شوې نو اینی ټایم چې هغه ما نه غواړي نو زه دلته نه پرنټ کولی شم دغه رنګې میمورایز کې ته انیثینګ سټور کولی شي لکه دا کوم څومره چې درکړي دي که نه کوټیشن شو سیل انوایس شو پرچیز آرډر پیمنټس وغیرہ جرنل انټریم ته میمورایز کولی شي یاداشت دپاره صحیح شو نو دلته مونږ دا ځان سره سټور کولی شو بل راځي مونږ سره ډیفالټ انفارمیشن دا مونږ الریډي ډسکس کړي سٹارټ کې چې ډیفالټ لکه کسټمرز زه یم ډیفالټ سیټ کوم نو د هغې هغه نمبر آف ډیز پیمنٹ یا فائنانس چارج سیټینګ شو دلته نه دا ټول سیټ کیږي په خبره پوه شوې نو دا مونږ هغه سٹارټ کې کړي وو ښه دلته راشي سیل ټیکسس نو دا مونږ الریډي ډسکس کړي سیل ټیکس مینجمنټ چې څومره مونږ کوو نو سیل ټیکسس نه کوو ټیک شو نوې شی پکې څه دی یوزر اینډ سیکیورټي یوزر اینډ سیکیورټي څه شی دی لکه زما دا پی ایچ ټري دا کمپني په دغه کمپیوټر مور دین ون یوزرز به استعمالی نو ته خو به اول یو نیو یوزر جوړ کې په نامه ایډمن ٹھیک شو ولې چې یو یوزر پکار دی چې هغې سره فل رایټس وي صحیح شو نو ما دلته ایډمن په نوم باندې یو یوزر جوړ کړو پاسورډ مې ورکړلو څه 1 2 3 نو دا ایډمن زما څه دی دا فل لکه ایډمنسټریټر اکاؤنټ شو اوس ګوره دې نه پس زه یم چې دې باندې سهار ټایم کې علي کینی ٹھیک شو نو دلته به دا علي یوزر جوړ کما پاسورډ به هم ورکما ٹھیک شو اوس دلته دا رولز دي رولز یې ساین کول دي علي سره اکاؤنټنټ دی ایڈمنسټریټر دی اپلیکیشن منیجر دی وغیرہ وغیرہ دا وګوره ټول لگا مونږ سره ډیفرنٹ رولز دی کې ډیفاینډ دي زه یم چې علي چې دی هغه سیلز ریپرزینټیټیو دی یا سیلز منیجر دی ٹھیک شو لکه سیلز سره ریلیټډ ګوره دلته مونږ سره لیکلی فل ایکسس ټو آل ټاسک ایریاز انډر کسټمرز اینڈ سیلز صحیح شو سیو مې کړو باقی رول مې ور نه کړو نو یو اکاؤنٹ ما سره سره راغو دا علي راغو صحیح شو کلوز کا اوس ګوره دا کمپنی زه ری اوپن کوما کمپنی کلوز کوما او دې پیریله دا اوپن کوما او یوزر به ورکوم څه علي ایڈمنسٹریٹر یوزر زمونږ دی ایڈمن ٹھیک شو علي 1 2 3 4 پاسورډ مې ورکړلو اوس فار لیټ سپوز علي لاګان شو کمپنی به هماغه وي خو دې ته چې تاسو څومره رولز یې ساین کړي دي هماغه رولز کې دا کار کولی شي ګوره څنګه فار ایگزامپل ګوره ټاسک کې ما دې ته کسټمرز ورکړي وو که نه نو ګوره پرچیز ریسیو شو یا پیمنٹ شو یا نور هغه ریپورټ کم ټاسک چې دي سیل سره ریلیټډ نه دي نو هغه دا نشي پرفارم کولی دې نه علاوه که ریپورټس ته راشي نو ګوره ریسیویبلز کتی شي ولې چې ریسیویبلز څوک وي کسټمرز وي زمونږ په خبره پوه شئ انوینټري م کتی شي چې سیل سره د دې تعلق دی باقي ګوره ایرریلیونټ چې څومره ریپورټس دي
ټول سری آف دی ګوره کلیک کوه کار هم نه کوي په خبره پوه شوې نو اوس داسې ته ډفرنٹ یوزرس کریټ کولی شي هغې ته ډفرنٹ رولز اساین کولی شي موږ به دوباره کمپنی لاګان کو ایڈمن نه چې موږ به نور کار وکړو صحیح شو 1 2 3 پاسورډ او یوزر نیم سو ایڈمن نو اوس ګوره ایڈمن دوباره لاګان شو نو چې ایڈمن لاګان شو په کمپنی باندې نو دلته وګوره ټاسک ټوټلی ما سره دی ریپورټس وګوره ټول ما سره دي خبره پوه شوئ ښه دلته وګورئ دې کې خو نور څه پاتې نه شو مینټین ختم شو انالیسس ښه هغه به هم درته وکړم خیر دی انالیسس کې وګورئ کیش منیجر دی کیش منیجر نه مراد لکه ته کیش ان اور آؤٹ ټول ریپورټس کتل غواړې ٹھیک شو نو دا وګوره تا ته فیګرز کې ښیي دا زه لږ پټ کړم دا اوس منتلی ریپورټ دی ته وایې نه ما ته ویکلی ریپورټ وښیه دا که ویک وایز ریپورټ دی ٹھیک شو اوس دلته وګوره سټارټینګ کیش لکه 30 جنوري دی 2009 ٹھیک شو لکه ویکلی ریپورټ دی که نه स्टार्ट कैश दुमरो सेल्स टू कलेक्ट दुमरो शवी दी कैश एडजस्टमेंट निश्ता टोटल अवेलेबल कैश दुमरो दा पेमेंट सुमरो शवी दी दामरा नो दा एंडिंग बैलेंस शो नो दा नेक्स्ट वीक से शो ओपनिंग बैलेंस शो नो दा से वीक वाइज रिपोर्ट थे तक मंथली रिपोर्ट गो रहे या बाय मंथली गो रहे नो दा स्टा मंथली रिपोर्ट रहा दा तक ग्राफ किम का देश है दलता होगा ग्राफ की दा स्टार्ट कैश थे दा इन कैश थे दा आउट कैश थे और दा एंड कैश थे सही शो د دې بیا ګراف ډیفرنٹ ټایپس هم دي بار کې وکتل غواړي نه دا بار کې دا ته شو کوي صحیح شو نو دا اتوماتیک جنریټډ ریپورټ دی لکه دې کې چې ته انټرویو کې افیکټ به خپله کیږي صحیح شو انالیسس کول دي کلیکشن منیجر نو زه کتل غواړم چې یاره دلته اول به نیومیریک کې به وګورو اوس ګوره زه یم چې 0 to 30 ډیز کې څومره پیمنټس کلیکټ شوي دي دا مرا نمبر آف انوایس څومره کټ شوي دي دامرا نمبر آف کسٹمر سو کسٹمر سره ډیلینګ شوی دی دامرا کلیکشن سره شوی دی 100% خبره پوه شوئ او دا ټوټل شو او دا 100% شو صحیح شو ټوټل نمبر آف انوایسز ټوټل نمبر آف کسٹمرز دا غرنګه دا گراف کیم کته شي صحیح ده نو ग्राफ के मुख सरा पाई केम कते शे गोरा पाई ग्राफ ने टोल पेमेंट 0 to 30 डेज बल्ले मुख सरा पेमेंट मैनेजर सा कार दे ता पेमेंट्स इंफॉर्मेशन खई न्यूमेरिक केम कई गोरा 0 to 30 डेज के ता दुमरा पेमेंट्स करी दी दुमरा पा इनवॉइसेस वाने दुमरा कस्टमर्स ता 100% पेमेंट शे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ददे भी आदा ग्राफ हम तकते शे ग्राफ के भी हम सर द्रे ग्राफ दी पाई और बार द्रेवाण तकते शे सही शो प्रिंट आउट एम ते अगस्ते शे नेक्स्ट भी हम सर राजी फाइनेंशियल मैनेजर से कार दे दाता ता बिजनेस समरी खई लकस्ता कास्ट ऑफ सेल एज परसेंटेज ऑफ सेल सुमरा दे 17.11 ग्रास प्रॉफिट सा सुमरा दे दामरा दे नेट इनकम सा सुमरा दे दामरा दे परसेंटेज को हिसाब आने ठीक शो रिसोर्स मैनेजमेंट नोता सर करंट एसेट दुमरा दी लाइबिलिटी दुमरा दा रेशो सा दुमरा रवान दे सही शो नो दागा रंगे त की बैलेंसेस कतल गवाड़े नो गोरा ता सर कैश दुमरा दे अकाउंट रिसीवेबल दुमरा दी इन्वेंटरी दुमरा दी पेबल्स दुमरा दी दास्ता करंट पीरियड और ईयर टू डेट न मुराद नन तारीख पोरे करंट पीरियड ईयर टू डेट न मुराद लगा दा ईयर खुला रवान दे कना जनवरी न शुरू शे नन तारीख पोरे मौजूदा नदा की बैलेंसेस हम तकते शे प्रिंट मुख के शे सही शो नदा मुंसरसु एनालिसिस सही शो नदलता डिफरेंट एनालिसिस मुंगा कते शो हाँ नेक्स्ट राजी मुंग सर अकाउंट रिकन्सिलेशन
اکاؤنٹ ریکنسیلیشن نه څه مراد دی لکه any اکاؤنٹ ته دلته ریکنسایل کولی شي. اوس فار ایگزامپل ما سره دلته یو اکاؤنٹ دی UPL ٹھیک شو. نو ګوره ته چې کوم اکاؤنٹ سلیکټ کې د هغې اکاؤنټس ګوره ډیپازټس یا بینک کریډټس تا چې څومره بینک کریډټ کړی دی څو پیرې یا ډیپازټ چې موږ ورته وایو ٹھیک شو. پیمنټس یعنی چیکس باندې به تا پیمنٹ کړي وي یا بینک ډیبټ چې تا بینک چرته ډیبټ کړی دی صحیح شو. نو دا تا ته شو کوي نو ستا مخامخ به سي بینک سټیټمنټ به وي نو ته یو ټرانزیکشن دلته نه کتی شي. ښه اوس ګوره دا ټرانزیکشن سټیټمنټ کې لیکل شوی دی کلیر شو نو ته به دلته نه څه وکړې چیک مارک به وکړې ټیک شو. دا هم کلیر شو دا هم کلیر شو دا هم کلیر شو. یعنی څومره نمبر آف ټرانزیکشن ته به ویریفای کوې که نه چې آیا واقعي دا بینک ته پیسې تللی دي بینک نه پیمنټ تللی دی یا نه دی تللی. چې کم پیمنٹ نہیں تلے ته به دا ان چیک کې صحیح شو. دلته نه راشه ګوره ان چیک کا نو دلته ګوره تا ته څه ښی لګیا دی آوټسټینډینګ چیک څومره 1200 ګوره دلته دا 1200 انټري ده که نه دا یو دا وګوره 1200 آوټسټینډینګ دی که نه کلیر شو آوټسټینډینګ هغه کا دغه رنګې دا هغه کا نو ګوره تا ته څه ښایي ډیپازټ ان ټرانزیکټ څومره دی هماغه اماونټ تا ته ښایي. نو دلته ته ایزیلی دې نه علاوه چې تا هلته وکتل سټیټمنټ کې چې انټرسټ تا ته ریسیو شوی دی نو دلته انټرسټ انټري کولی شي. ګوره لکه لیټ سې 500 بینک ما ته انټرسټ را کړی نو دا زما څه شو انټرسټ انکم شو که نه. نو دلته راشه ګوره انکم دې دپاره به یو اکاؤنٹ وي انکم شته نه وي به دا دی انټرسټ انکم ټیک شو. نو دا اکاؤنٹ به ورسره لینک کې دغه رنګې بینک سروس چارجز کټ کړي دي 250 نو دلته راشه اوس دا ایکسپنس دی که نه بینک سروس چارجز ایکسپنس ټایپ به وي که نه وي نو جوړی به دلته ایکسپنس کې وګوره بینک چارجز دا دی صحیح شو. نو دا خپله لکه تا ته ایڈجسټمنټ کوي نو دا چې کله ته کلیر کې دلته نه به اوکې کې نو دا به اټومیټیکلی تا ته ټول بیلنسز به کلیر هم کي ایڈجسټ به هم کي صحیح شو. نو دلته نه موږ ریکنسایل ایزیلی کولی شو. او کوئی نو سافټویر ډفرنٹ دی که نه نو ډفرنٹ هغه دی هغه بیل هغه دی دا بیل هغه دی. دغه رنګې تا چې یو چیک لیکلی وي نو وایډ مطلب چې هغه کینسل کې ٹھیک شو. نو یو رایټ چیک دی لیکلی وي ته چې یاره دا چیک کینسل شو نو ته به هغې باندې کینسل سټمپ به ولګې که نه چې هغه بیا ورقم شي نو بینک نه اخلي. نو دغه رنګې هغه به کینسل کې څنګه نه دلته نه به سلیکټ کې چیک او دلته به وایډ کلیک کې نو هغه چیک څه شي وایډ به شي یا کینسل به شي. وایډ مطلب خالی صحیح شو. نو دلته نه ته وایډ چیکس کولی شي. رایټ لیټس خو ما هغه ورځ کړي او داسې دي دا نور به سبا وکړو صحیح شو. لږ کار پاتې دی ستاسو صحیح شو. بل سبا به وکړو صحیح شو.